یو بچا په خپل سلطنت کې اعلان وکړ د خپل سلطنت خپل عوامو له چیلنج ورکو چې کم سړی یو غټه میخه په اوګه باندې کا په اوګه په خپل اوګه سوره کنو غله به 10000 سکی زه د سونی انعام کې ورکوم. خلکو چې دا چیلنج وورید حیران هم شو او خاندل هم چې باچا لا څنګه چیلنج ورکو میخه بسوک په خپل اوګه باندې سوره جی د باچا چې کم وزیرانو ای هم خاندل چونکه باچا وستل چې دا چیلنج خلک پوره نه کی. خلک راټول شو دغه د سلطنت چې کم خلک وای کې پهلوانان خلک راټول شو چې په د کم ځوانانو په ځان باندې یقینو چې زمې خو چتول شم ټول راټول شو جی باچا یو ځای ټاکل ول تر راټول شو هر سړی کوشش وکړو هر پهلوان کوشش وکړو خو میخه پکې چا موچته نه کا او میخه چتول میخه ډیر زیات وزن لري نو دا دومره اسانه خبره نه ده. باچا هم خاندل باچا وی چې بس ما ځان له یو مشغولتیا جوړه کا خو بل طرف له داسې یو ځل د باچا دربار لګیدل چې کې یو ځوان راغو باچا له وی چې کم چیلنج تا یو سور ورځې مخکې ورکړو اب زه پوره کوم خو اوس نه هغه لپاره مال ټایم پکاره تقریبا 2 کاله پس په زدستا هغه چیلنج پوره کوم کم چیلنج چې تا د عوامو لور کړم خپل سلطنت کې چې سړی به راځي اب میخه پوګه کوي نو هغه چیلنج ته زه تیار یم. د باچا سره په سلطنت کې هغه ټایم په تخ باندې وزیران هم هغه چې دغه ځوانان دغه ځوان خبري اوریدلې دي نو ټولو خاندلې دي دغه ځوان پورې د ځوان ته وی چې اوس نشو چتولې نو 2 کاله پس پته څنګه دغه میخه اوچته ځوان ولوي ستاسو چیلنج چې کم دی ما قبول کړی دی او ټیک 2 کاله پس پزر اعظم او دل تر باچاري دربار مخله به زمیخه په خپل وګو باندې چتو مجي ویډیو لګاو ګورئ مکمل ګورئ یو ډیر سغټ سبق ته پکې زمونږ لپاره یو ډیر غټ عبرت ته پکې زمونږ لپاره یو ډیر اهم میسج تاسو له دې ویډیو د دې واقعي پترو باندې کنوي کوم جی. 2 کاله تیر شو باچا دربار لګیدل ټیک 2 کاله پس ځوان زلمی چې کله د باچا په دربار په ګیټ باندې را دن نشو په اوګه باندې غټه میخه دجی په اوګه باندې میخه سره کړی د دربار لره دن نشو باچا چې قتل ټول پتاخ باندې درې د وزیران هم حیران شو چې باچا واقعي د الګ خو 2 کاله پس دا راغو او 2 کاله پس خپل چې کم چیلنج اکسپټ کړو هغه قبول کړو هغه دا پوره هم کو باچا ولا هم ډیر زیات حیران شو چې ما خدا چیلنج ور کړی دی د پاره چې خوان مزه عالم دی خلکونه میخه بلا سو چې دی ځوان خدا چیلنج پوره کو اوس په دله زه مجبورن 10000 چې کم د سونې سکو اعلان ما کړو اب دله زه مجبورن ور کوم باچا سلامت هغه ځوان ځان ترابل چې راشه راته پوره څنګه کوی واخو ما سي مزاق کول ما خو چې دی خلکو نه خوان مزه واخلم تا خو غزما چیلنج پوره کو دا دی پوره څنګه کو ځوان ولوي چې ما د خپل استاد نه 2 خبرې زده کړې دي. یو خبره دا چې کله یو غټ چیلنج یو غټ ټاسک یو غټ میشن تاسو لملو شي وته نشي پوره کړل تا لډیر غټ کاری نو هغه غټ چیلنج چې کوم دی به ته په حصو کې ډیوایډ کی نو هغه حصو کې ډیوایډ کړو نه پس پتا هغه چیلنج چې کوم دی هغه اسانه کاری حصو کې ډیوایډ کړو نه پس بیا ته هغه چیلنج پوره کولو د پاره هر ورځ کمپلیټ کوشش کې هر ورځ ریګولرلی به ته کوشش کې هر ټاسک کم تا کمپلیټ دغه کړي هغه به ته اکمپلیش کې هر ټاسک په دغه ته پوره کې حاصلې بجي نو دغه رنګ ما هم وکړ دلته نه چې زه 2 کاله مخکې وتم نو ما یو وړو کې د میخه بچي واغشتو جی هر ورځ به ما هغه په وګ باندې ټول کلی کې ګرځورو هر ورځ به د میخه غ بچي زه بچ سحر پاسې دم بل کارونه مې وکړ د میخه بچي په وګ ټول کلی کې بو ګرځیدم دغه رنګ ورځې تیرې دې میخه بچي هم غټېدو او زما چې کم پاور اور سره هم ما ګین کولو 2 کاله تیر شو میخه هم غټه شو او دماغه پاور چې کم دغه هم ما مینټین وساتلو 2 کاله مخکې ما بچي په وګ کړو نن او ما غ بچي میخه شوی د او دار مال په وګ باندې راځي. نو دی واقعي مقصد صرف او صرف دا چې کله هم تاسو له یو غټ میشن ملو شي او غټ ټاسک ملو شي نو که تاسو له ګران ښکاری نو هغه چې ته په ذهن باندې دا خبره واچول چې دا خو ډیر ګران کار دی دا خو امپوسیبل ده نو هغه ته کله هم هغه میشن هغه کار هغه ټاسک ته نشي اکمپلیش کولی ته به کوشش کوي چې ایوریثینګ از پوسیبل ته به ګوره هغه چې کوم تعالی ټاسک ملو شي کوم میشن تعالی ملو شي به ته په حصو کې ډیوایډ کیږي او بیا هغه حصو کې ډیوایډ کول نه پس هر حصے د لپاره به ریګولر کوشش کې نو حاله برستا هغه ټاسک چې کوم دی هغه میشن چې کوم دی ابا accomplish شي څه ټایم پس دغه رنګ د دې ځوان غونته وړو میخي بچي وایشتو هر ورځ به ګرځول ول تر میخي بچي هم غټېدو د سټیمینا د پاور هم د میخي بچي سره رو زیاتېدو څنګه د میخي بچي نه میخه جوړ شو دغه رنګ دی ول هم خو پاورفل شو او هغه میخه چې کوم هغه د خپل وګو باندې اوچته کړو وږي نو په دې ویډیو کې زموږ د لپاره دا یو ډېر غټ پیغام او یو ډېر غټ میسج چې مې تاسو لکه نوې کولو ډېر زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام.